کوربه سید عامر جهان شیرازي. مینوال دا مهال د پارلماني سیکرټري برای ساینس یا ټکنالوژي جناب ام ان اے پرسنل نواز خان هغه سره د آفس کې موجود یم او دې کې اوس سره د ډرام مختلف مسایل دي هغه سره خبرې کوو. په کې سر اول خو تاسو ته ویلکم په خیر راغلی و. په ډرام کې ډېر زیات مسایل دي چې مسله حواله سره تاسو نه پوښتنه کوو. اولنۍ مسله چې هغه د فیډرز حوالې سره د کوم چې بجلی فیډر مسله د نن سبا د سپیشلی د تمایي او چپرام په ګوړې سایډ والا د هغې حوالې سره به لږ وضاحت تاسو کول غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. شکریه تاسو. تاسو د فیډر حوالې سره یو سوال وکړ، ډېر ښه سوال وکړ او زه خپله هغې سلسله کې کوشش کوم. ما انشاءالله دا ځل چې ما باندې کوم اعتماد کړ دی نو زما اولین ترجیح واپډه په حوالې سره ځکه چې زموږ ډسټرکټ په ډګرام کې د بجلی ډېر لویه مسله ده. دغسې زموږ ډېر دغه عوام چې کوم دي هغه بجلی په مد کې ډېر زیات کرایسس کې دي. داسې بلونه هغو باندې دومره ناجایز بلونه هغو باندې دغه شوي دي. دغسې کونډه سیسټم دی هغې له هم زه کوشش کوم چې هغه ختم کړم. نو دې سره به زموږ وولټیج ښه شي. دې سره ما بټګرام 1 د 10 لاک شوګر دویم فیډر مې هم منظور کړ او هغه مې کمپلیټ کړ تقریبا. اوس پکې بعضې داسې شرپسند خلک راځي چې هغو خلکو له غلط ګایډ کوي. نو انشاءالله زه چې کوم کار کوم هغه د قوم په مشورې سره کوم او چې کوم په کوم کار باندې خوشحال دي زه به هغه کوم. د دې ضرورت نشته چې یا خلک شرپسند راځي یا خلک ته وایي چې تاسو راځئ سټرایک کوه. زه د هغو ایز ا نماینده ناست یم. دا ما کړ دي انشاءالله او د قوم په مرضۍ سره به زه هغه فیصله کوم. انشاءالله ما بله زه واپډه والا ای سی ایکسیانان غوښتي وو دغې دپاره نیډیشن چپرګرام او تمایي د هغو ډیمانډ دا چې زوړ فیډر سره بیا شامل شي او انشاءالله هغې لپاره ما میټینګ بله غوښتی وو او هغې کې ما فیصله هم کړې ده. انشاءالله زه به هفتې اتوار له به راځم او د هغو کمیټي به جوړوم. هغو به واوډیو سره کښېني چې څنګه د هغو مرضي هغسې به زه کوم انشاءالله. نو دې کې د پریشاني هېڅ قسم مسله نشته. دا شرفساد خلکو په دغې باندې به بالکل نه راځي نه به عمل کوي او د هغو زه ایز نماینده ناست یم. دا زما ډیوټي ده. چې دې حوالې دې سره که موږ وګورو نن سبا د مهنګایي دور دی او یوټیلیټي سټور مسله ده. سپیشلی که د الایي سایډ موږ وګورو یا داسې د بډرام چې کوم دورافتاده علاقې دي هیل شملایي سایډ دی یا داسې کوزه بانډه ټیکری خیرآباد سایډ دی نو هلته یوټیلیټي سټور ډېره اهم مسله ده. نو هغې په هکله به تاسو څه غواړئ؟ نو یوټیلیټي سټورز خو زموږ د نن سبا تاسو ته پته ده چې د مهنګایي ډېر زیات دغه دی عوام ته منسټر دا یو ډیسیژن وکړو یوټیلیټي سټورز په ترو باندې عوام ته ریلیف میلاو شي. زموږ خو غریزه علاقه ده، زما ډسټرکټ خو غریزه علاقه ده. دې کې په تېر شوي ګورمنټ کې 24 ارب روپۍ چې کوم دي هغه د یوټیلیټي سټور د هغې چې کوم دي د هغو ډیو پاتې وو او د هغې د لاسه یوټیلیټي سټورونه بالکل ختم شوي. دا به تاسو ته یاد وي ما په 2008 کې هر یونین کونسل کې یو یا دوه یوټیلیټي سټورونه ما پوره کړي خلکو ته روزګار میلاو شي. اوس پکې مخکې منځ کې پکې کرایسس راغلو تېر شوي دور کې چې ما تاسو ته وایي چې 24 ارب روپۍ مفروض وو ګورمنټ او یوټیلیټي سټورونه هغه خراب شو. هغې کې خلکو ته ریلیف نه میلاو. اوس زموږ پرایم منسټر د موجوده حالاتو د وجې نه یوټیلیټي سټور ته دغه ورکړه سبسډي او هغې ته عوام ته ریلیف به میلاوېږي. بېشک غریزه علاقه ده زما هغې ته واورې په وجې باندې ټرانسپورټ هم مشکلات دي، کرایه پکې راځي. نو زه ورسره هغې سره لګیا یم. اوس څنګه چې مخکې سټورونه ختم شو یو سی راشن کلي کې هغه مو دوباره ریسټور کړو. دغسې شملۍ کې هم ختم شوی دی، دغسې یو سی بټمړی کې هم ختم شوی دی یوټیلیټي سټور. نو انشاءالله هغې له هم زما ټارګېټ دا دی چې اوس هغې له هم بحال کوم چې عوام ته هلته یونین کونسل بټه موډي او شملۍ ته ریلیف میلاو شي. نو انشاءالله زه به نن سهار کې ایم ډي سره میټینګ کوم د هغې اډر به پرې کوم دوباره. جی سر جی یو بل اهم ایشو دا ده چې کوم بډرام مین بازار کې چې کوم یوټیلیټي سټورز دي
هلته چې کوم دکانداران دي نو هغه عام ولس له چې سامان نه ورکوي سپیشلی اوړشل یا داسې ډالډا ده او دکانداران لغه بالکل ورکوي نو ما ته ډېر شکایت هم راغلی ما سپیشلی ډي سي ته مې هم یو اپلیکیشن لیکلی و په هغې باندې اوسه پورې څه امن درآمد نه دی شوی نو هغې په هکله به تاسو څه ویل غواړئ او ډي سي ته دا به څه تاسو ډېر ښه سوال وکړو زه خاص کر ستاسو لوکل میډیا شکریا ادا کوم دا ستاسو هم فرض جوړېږي زما هم فرض دی عوام ځکه اوس ګور منګه یوټیلیټي سټورونو ته یا اوړه لیږو یا چینی لیږو یا دا څه ضروریات څیزونه یا لیږو هغه هلته غلط دغې بنده کېږي دغې نشاندهي ستاسو هم فرض دی زما تاسو ما ته راپورټ راکړه جی صحیح هغې دغې ضرورت یې نشته هغې باندې زه پخپله اکشن اخلم ځکه د دې دغه زه پخپله کوم نګراني جی د عوام دپاره زه د عوامي نماینده زه ناست یم جی څنګه چې تاسو زما بجلی په مد کې دغه وکړم داسې دا هم زما ډیوټي ده جی نو دې کې به تاسو د میډیا په تعاون سره به انشاءالله کوم ځای کې غلط کار کېږي ما ته ټیک ټاک راپورټ راکوئ چې هغه عوام ته موږ ریلیف صحیح معنو باندې رسو جی او بل دې سره لاست کوېشن دا دی چې زمونږ چې کوم د دور افتاده علاقې دي لکه هیل شملای سایډ دی یا داسې ایریاز دي ګنتړ راشنګ او بلو او داسې پاشتو نو هلته چې دی روډونه خراب دي او واوره ده نو واوره د وجې هغه بند پراته دي او ګاډي چې کوم اکسلیټر وي یا ټریکټر وي هغه روډ صفا کوي نو هغه صحیح طرح نه صفا کوي او هغې باندې کنګل کېږي او ګاډو ته ډېر مسله وي نو هغې په هکله به تاسو زمونږ چې کوم انتظامیه دی هغو ته به څه ویل غواړئ بالکل هغه واورې کې څومره واورې لګېدلي لکه زما د الکي عوام مخکې هم ایم پی اے ایم این اے پاتې شوي دي زما د الکي عوام چېرته امنډار فنډ چېرته لیدلی هم نو جی چې دا امنډار فنډ شي شی دی هغه به خلکو پته نه شي څه ځای کې به هغه استعمال وکړو کله چې ما ته دغه راغلی یا زما وراره د انجینیر زبیر یا تاج محمد ترنګ دی نو انشاءالله موږ هغه د امنډار فنډ نګراني پخپله کوو او هغې کې موږ انشاءالله چې څومره روډونه موږ ته اطلاع راځي موږ مشینري لیږو هغه کولاو او انشاءالله موږ یعنې هغې ډایرکټ ما سره عوام رابطه وي چې څه ځای کې د روډ تکلیف دی هغوی ما ته وایي زه فوراً په هغې باندې اکشن اخلم او مشینري ورته راکوم روډ کولاوم عوام دپاره نو انشاءالله هغې دغه ویل ټیک ده غریزه علاقه ده زموږ ګرانې سره روډونه سخت دي لرې لرې دغه دي نو کوشش زما دا دی چې انشاءالله هغه امنډار فنډ زموږ ګرانۍ کې انشاءالله زه مطمئن یم موږ د هغې نګراني کوو هغه لاګو په مکمل جی لاست کوېسچن دا دی چې د خلکو زیات ډیمانډ هم دی او چونکې زموږ د میشن حصه هم د ټوریزم نو زیات خلک دا وایي چې د چوړو لپاره د روډ څه پوزیشن دی روډ آیا څه مطالبه تاسو کړله که نه او خان صاحب هم د هغې وعده کړې وه 2017 کې هغه پخپله وادي چوړ ته راغلی لاري کس ته اول ته ویلي چې زه به دلته روډ او هر څه سهولیات به دا به زه لګوم نو د هغې په هکله را سره لږ بالکل دا خو تاسو ښه سوال وکړو د ټوریزم حواله کې زه خاص کر ستا شکریا ادا کوم چې تاسو موږ دغه حمایت کړی دی او زموږ یو سپاټ چې کوم دی هغه مکمل شو یا الله تعالی شکر د کلی میدان او انشاءالله دې کال به تاسو ګورئ چې د هغې څومره فایده به عوام ته نو دا به تاسو انشاءالله دې کال کې چې څومره زموږ دغه اټونه تیار شوي دي یعنې 80 کسان هغې کې اکاموډیشن به کېږي مکه خوا حالانکې هلته ځي هم نو د خوراک څښلو دغه هم نو انتظام او خلک د هغې باوجود دومره رش و چې اوس خو الله فضل سره یو پکې هوټل جوړ شوی دی او زموږ دا ټوریزم کوم یو ان ډي پي والو دغه جوړ کړ 80 کسان ځمکه ورته ما مفت ورکړې ده نو هغه تیار شو نو سږ کال به ګورئ چې څومره دی دې نه مخکې سټپ زما د چوړ دی هغې کې خاص کر عمران خان انټرسټ پخپله دی هغې لپاره هغې یو کمیټي مقرر کړی انشاءالله ان قریب زموږ هغې باندې میټینګ دی او انشاءالله هغې له به موږ اپروول ورکړو داسې ورسره چیل دی داسې ورسره بلیجه ده نو انشاءالله دا سټپ بای سټپ موږ ټوریزم حوالې سره عوام ته به پوره دی کې انشاءالله فایده به رسي او انشاءالله دا زموږ د پرایم منسټر یو ویژن دی او دا به انشاءالله په دې ټیناور کې موږ دا کمپلیټ کوو انشاءالله جی